شپږمه دعا چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه منقوله ده په وخت د اود کېدو کې، نو هغه په روایت د ابو الازهر الانماری رضی الله عنه کې راځي. هغه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان اذا اخذ مضجعه من الليل، وی کله به چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل بستر راواغېستله، معنی د اود کېدو اراده به ولرله، قال نو ویل به بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شیطانی وفک رهانی وجعلنی فی الند الاعلی. معنی دادا بسم الله وضعت جنبی، پنوم د الله تعالی او د هغه د مدد سره ما زخپل اړه قدم مانه اود کېږم. اللهم اغفر لي ذنبي، یا الله ما ته زما ګناهونه وبخي، واخسئ شیطانی او زما شیطان ذلیله کې او کورې کې، وفک رهانی او زما سټو بدن هغه د اور نخلاص کې، وجعلنی فی الند الاعلی او ما په خپل اوچت مجلس کې چې کوم دین وګرځې، په اعلی مجلس کې ما وګرځې. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې ذکر کړي په 5054 نمبر باندې، او امام البانی رحمت الله علیه د حدیث ته په تعلیق د سنن ابي داود کې صحیح حدیث ویلې.